بیا اختلاف په دوو څیزونو کې راځي. یو اختلاف په عقایدو کې په اصولو کې دی او یو اختلاف د عمل په طریقو کې دی چې دا عمل په کومه طریقه باندې پکار دی. نو په عقیده کې اختلاف دا تفرقه بازی ده، دا فرقه بندی ده او دا په شرع باندې په دین اسلام باندې چې کوم اختلاف بد لګي دا هغه اختلاف دی چې په عقایدو کې د یو بل سره اختلاف کوي خلق، او هر چې په عمل کې اختلاف دی یا د عمل په طریقو کې اختلاف دی نو دغه اختلاف بد نه وي بلکې دغه اختلاف د امت دپاره رحمت وي او دغه اختلاف ته فرقه بازی او فرقه بندی دی ته نه ویلی کېږي. لکه مثال په طور زمونږ طور طریقه دا ده چې مونږ هغه منځ کوو نو آمین په پټه باندې وایو. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې نه آمین به په زوره باندې وي، نو په پټه باندې هم په زوره باندې هم دواړه طریقې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. او بیا بعضو صحابو په یو باندې عمل کړي، بعض صحابو په بل باندې عمل کړي. بیا صحابه کرام رضی الله اجمعین د دنیا په مختلفو خطو کې تقسیم شوي دي او تلی دی مختلفو ځایونو ته. دنیا په هر ملک کې په هر علاقه کې داغي قبرونه موجود دي. نو چې کم صحابي د نبی علیه السلام کم مبارکه طریقه خپله کړې وه نو چې کمې علاقې ته تلې خلقو ته یې هغه قسمه هغه طریقه کار خلقو ته ښودلی. نو بل علاقې ته چې یو صحابي تللی هغه ورته هغه خپل چې د نبي علیه السلام پس لیدلی او څه یې اورېدلي وو هغه یې خلقو ته ښودلی. نو دا هم ټیک هغه هم ټیک، دغه اختلاف نه دی، دا فرقه بندي هغه نه ده. او هر علاقې خلقو ته حکم هم دا و چې د دې خپل صحابي د ده اتباع کوئ چې دی درته څه وي بس دقه منئ. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دا صحابه د اسمان ستوري دي، چا چې د کم یو هم اتباع وکړه دی به حق ته ورسي، دی به نیغه لار عمومي. نو یو هم په دې کې هغه په کږه لار نه دی، ټول په نیغه لار روان دي. که بیا هغه فقه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا، که د امام شافعي صاحب دا، که د بل امام دا. او چې په عقیدو کې کله اختلاف راشي دغه موزر اختلاف وي. لکه بعض خلق د تقدیر نه انکار کوي، بعض خلق هغه معتزله ورته وي هغه د قبر د عذاب نه انکار کوي، بعض خلق د الله د پاره وجود مني چې الله تعالی جسم لري چې څنګه موږ یو جسم او بدن لرو، بعض خلق د الله د پاره د مکان قائل دي، زه په دې ځای باندې ناست یم نو هغوی هم وي دقه شانتې الله تعالی هم په یو ځای باندې ناست وي. دغه رنګې په غیبو الله عالم دی نو هغوی بعض خلق راولګېدل د غیب علم چې د الله خصوصي صفتو په دې کې ورسره نور هم شریک کړل، نور هم ومنل چې پیغمبر ته هم د غیب علم وي یا فرشتو ته هم د غیب علم وي یا نور مختلف قسمه هغه خلق هغوی ته هم د غیب علم وي. نو دغه اختلافات بیا مضر وي، دا نقصان ده وي او هر چی په طریقه کار کې اختلاف وي نو دغه اختلاف حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی اختلاف امتی رحمتن،
زما د امت اختلاف دا رحمت دی ځکه د دوی په دې اختلاف سره ټولې طریقې ژوندی شي حضور صلی الله علیه وسلم په زور امین ویلې هغه طریقه هم ژوندی په پټه ویلې هغه طریقه هم ژوندی د نامنه ښکته لاس شیخې دا طریقه هم ژوندی بری د لاس شیخې دغه طریقه هم ژوندی دا اختلاف د طریقې کار چې دی دا رحمت دی د امت دپاره او چې کوم د عقیدې اختلاف دی دغه مضر اختلاف دی نو فتقطعوا امرهم پس ټوکړه ټوکړه کو د خلقو هغې دین خپل لره بینهم په خپل منځ کې زبرا په ټوکړه ټوکړه کولو سره